बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन मुंगा स्टार्ट कऊ सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर respiration lecture number 1. The second year biology as compared to the first year biology there is yet easy da majority of the portion the second year biology de aga the human sir related de the did original there is yet interested da au there is yet easy hum da tasu laba khwan dar kai chikale tasu read kawai. Let's start lecture number 1. Mungau che lecture number first zamde properties of respiratory surface. The respiratory surface ba sub property yani respiratory surface munga sathawayo chikala munga inhalation ko daga inhaled air chikala large lungs ta pa lungs ke grape like structure di ha grape like structure ta mungayo alveoli daga inhaled air diffuse ki gi daga alveoli ta دغه الویولای ته ډي اکسیجنیټډ بلډ هم راغله through blood capillaries د هغه بلډ capillaries نه کاربن ډای اکساید راوځي الویولای ته د دې طرف نه اکسیجن ډیفیوز کیږي الویولای ته د هغه طرف نه چې کوم ډي اکسیجنیټډ بلډ راغله ده د capillaries په ذریعہ باندې د هغه capillaries نه کاربن ډای اکساید راوځي الویولای ته नो कार्बन डाइऑक्साइड हम डिफ्यूज की अलवेओलाई था ऑक्सीजन हम डिफ्यूज की अलवेओलाई था नो मंग दा खबर को چې په الویولای کې څه داسې پراپرټیز دي چې په هغه کې د ډیفیوژن ایزیلی کېدای شي. نو منګه وایو پراپرټیز اف ریسپایریټری سرفیس د دغه ریسپایریټری سرفیس د ټولو نه اولنۍ پراپرټیز دا چې دا ریسپایریټری سرفیس چې دا با ډیر زیات تین وي دا با ډیر زیات تین وي 1 ملي میټر یا د 1 ملي میټر نه به هم د لیس تینی تینینګ د دې لپاره ریکوایرډ دی چې په دې کې ایزی ډیفیوژن اف ګیسز وشي چې اکسیجن وته ایزیلی ډیفیوز شي کاربن ډای اکساید وته ایزیلی ډیفیوز شي. نمبر سیکنډ پراپرټیز موږ وایو چې د الویولای ریسپایریټری سرفیس چې کوم دی دا با مویسټي alveoli surface respiratory surface should be moist وری پکار دی دا خبر ځان سره یاد ساتئ چې کله وچه هوای ډرای ایر چې کله الویولای تلاړ شي نو دغه ډرای ایر د الویولای ته ایزیلی نشي ډیفیوز کېدی چې کله د دغه هوا سره لونواله شامل شي دغه هوا مویسټي دا کم انهیلیشن چې مونږ چې کله دغه مویسټي نو دغه مویسټ ایر چې کوم دی دا د الویولای دا سرفیس مویسټ کی نو دغه اکسیجن وته ایزیلی بیا ډیفیوز کېدی شي. دغه مویسټنینګ چې کوم دی دا څنګه کیږي مویسټنینګ دسی کیږي چې کله موږ انهیلیشن کوو د نوز په ذریعہ باندې نو په نیزل کیویټی کې چې کوم میوکس ممبرین دی هغه میوکس ممبرین میوکس سیکریټ کوي چې کله موږ انهیلیشن کوو نو دغه انهیلډ ایر سره دغه میوکس میلاو شي نو دغه انهیلډ ایر چې کوم دی دا څه کی دا مویسټ کی وز دغه مویسټ ایر لاړ شي الویولای لا نو د الویولای هغه سرفیس دا مویسټ کی نو بیا اکسیجن وته ایزیلی ډیفیوز کېدای شي. نمبر 3 پراپرټیز مونږ دا خبره کوو چې ریسپایریټری سرفیس چې کوم دی دا به های ویسکولرایز مونږ دې ته وایو چې دی ریسپایریټری سرفیس سبا ډیر زیات بلډ کیپیلریز راغلي لنګس ته ډي اکسیجنیټډ بلډ راځي نو چې کله الویولای د ډیر زیات بلډ کیپیلریز راغلي دي نو اټ مین چې ډیر ډي اکسیجنیټډ بلډ به راځي لنګس ته او د دغه بلډ نه به ډیر کاربن ډای اکساید د الویولای په ذریعہ باندې ډیفیوز کیږي او چې کله موږ انهیلیشن وکړو نو ډیر اکسیجن با هم ډیفیوز کیږي الویولای ته او د الویولای نه بیا ډیفیوز کیږي دغه بلډ کیپیلریز ته په کم کې چې دغه بلډ دی نو د دې لپاره موږ وایو چې ریسپایریټری سرفیس چې کوم دی هغه ته به ډیر زیات بلډ کیپیلریز راغلي دا بلډ کیپیلریز به ته ولې ډیر راغلي چې ډیر کاربن ډای اکساید د وینې نه وځي او ډیر اکسیجن وته انټر شي چې بلډ اکسیجنیټډ شي. بل موږ دا خبره کوو چې ریسپایریټری سرفیس چې کوم دی presence of
respiratory pigment. Respiratory pigment presence چې کوم دی دا ډېر زیات ضروري دی. respiratory pigment present دی په red blood cells کې. هغه ته موږ وایو هیموګلابین. د هیموګلابین فنکشن دا دی چې د اکسیجن کیری کوي، د کاربن ډای اکساید کیری کوي. چې کله ریسپایریشن وشي په ټیشوز کې، نو په ټیشوز کې کاربن ډای اکساید جوړ شي. دغه کاربن ډای اکساید د ټیشوز نه ډیفیوز شي بلډ ته. په بلډ کې چې کوم ریډ بلډ سیلز دی، په ریډ بلډ سیل کې چې کوم هیموګلابین دی، دغه کاربن ډای اکساید بایند شي هیموګلابین ته. دغه ریډ بلډ سیل وسره راغی لنګز ته، او په لنګز کې د هغې نه کاربن ډای اکساید ډیفیوز شو الویولای ته. د الویولای نه بیا مونږه ایکزیلیشن پروسس باندې دغه کاربن ډای اکساید ډیفیوز کو بهر طرف ته. اوس چې کله مونږ انهیلیشن وکړو، دغه انهیلډ ایر چې کوم دی دغه ډیفیوز شي الویولای ته. د الویولای نه دغه ډیفیوز شي بلډ ته. په بلډ کې چې کوم ریډ بلډ سیل دی، په هغې ریډ بلډ سیل کې چې کوم هیموګلابین دی، دغه کاربن ډای اکساید د هیموګلابین سره بایند شي. نو مونږ وایو چې د هیموګلابین فنکشن دا دی چې دی به اکسیجن هم کیری کوي، دی به کاربن ډای اکساید هم کیری کوي. نو پریزنس اف ریسپایریټري پیګمنټ چې کوم دی دا ډېر زیات ضروري دی. بل مونږ وایو چې د ریسپایریټري سرفیس بل پراپرټیز دا هم دي چې ریسپایریټري سرفیس چې کوم دی دی هیو ا ګوډ وینټیلیشن میکانیزم. They have a good ventilation mechanism. Good ventilation mechanism مونږ دې ته وایو چې مونږ ایر انهیل کو او کاربن ډای اکساید چې کوم په بلډ کې پریزنټ دی هغه راغی الویولای ته ډیفیوز شو. بیا دغه کاربن ډای اکساید اوس مونږه ایکزهیل کوو. نو مین چې فرش ایر مونږه انټر کوو او کاربن ډای اکساید مونږه ایکزهیل کوو. دې ته مونږ وایو وینټیلیشن میکانیزم. نو وینټیلیشن میکانیزم ډېر زیات ضروري دی. بل مونږ وایو چې د ریسپایریټري سرفیس چې کوم دی د دبل لارج سرفیس ایریا وایي. لارج سرفیس ایریا مونږ دې ته وایو لارج سرفیس ایریا. مونږ وایو چې کله مونږ انهیلیشن وکړو، دغه انهیلډ ایر په ټول الویولای کې ډیفیوز شو. ډي اکسیجنیټډ بلډ راغلی دی لنګز ته. نو د هغې بلډ نه کاربن ډای اکساید ډیفیوز شو، ځکه چې د الویولای سرفیس ایریا ډیره ده. نو ډیر اماونټ اف ایر ورته ډیفیوز کیږي او ډیر اماونټ اف کاربن ډای اکساید ورته هم ډیفیوز کیږي فار د ایکزهیلیشن پروسس. نو مونږ وایو چې دا مونږ ډیفرنٹ پراپرټیز ډسکس کړ د ریسپایریټري سرفیس. اوس راځو مونږ وایو چې مختلف قسم ریسپایریټري پیګمنټس دي په ډیفرنٹ ارګانیزم کې. ډیفرنٹ ریسپایریټري پیګمنټ ان ډیفرنٹ ارګانیزم، او هغه ریسپایریټري پیګمنټ د څه نه جوړیږي. ریسپایریټري pigments and different organism. نو مونږ وایو چې نمبر فرست ریسپایریټري پیګمنټ ایز هیموګلوبین. هیموګلوبین یو داسې ریسپایریټري پیګمنټ دی چې دا جوړیږي د آیرن نه. هیموګلوبین کې مین څه دی؟ آیرن دی. هیموګلوبین یو داسې ریسپایریټري پیګمنټ دی چې په دې کې څه پریزنټ دی؟ په دې کې پریزنټ دی آیرن. اوس دا خبره کوو چې دا هیموګلوبین به پریزنټ دي، دا به پریزنټ دي په ریډ بلډ سیل کې، فاوند ان ریډ بلډ سیل. په ریډ بلډ سیلز کې به دا پریزنټ دي. د دې نه علاوه هیموګلوبین به پریزنټ دي په پلازما کې. د ارتوم چې کوم پلازما ده، په هغه پلازما کې به هم هیموګلوبین پریزنټ دي. د ارتوم چې کوم پلازما ده، په هغه پلازما کې به هم هیموګلوبین پریزنټ دي. نمبر سیکنډ پیګمنټ مونږ وایو هیموسایانین. هیموسایانین یو داسې ریسپایریټري پیګمنټ دی. هیموسایانین یو داسې ریسپایریټري پیګمنټ دی چې دا به جوړیږي د کاپر نه. او هیموسایانین به پریزنټ دي په پایلم مولس کې. پایلم مولس چې په هغې کې به یو ریسپایریټري پیګمنټ پریزنټ دي چې هغې ته موږ وایو هیموسایانین. یو بل ریسپایریټري پیګمنټ دی چې هغې ته موږ وایو هیمو
هیمو ارتنین چې دی دا داسې ریسپایریټري پیګمنټ دی چې دا به جوړیږي د آیرن نه، دا به جوړیږي د چا نه، دا به جوړیږي د آیرن نه. او هیمو ارتنین ریسپایریټري پیګمنټ چې کوم دی دا به پریزنټ دی په پایلم انلیډا کې. پایلم انلیډا چې دا په هغې کې به څه پریزنټ دی، په هغې کې به یو ریسپایریټري پیګمنټ پریزنټ دی چې هغه ریسپایریټري پیګمنټ ته موږ وایو هیمو ارتنین. یو بل ریسپایریټري پیګمنټ دی چې هغې ته موږ وایو ایکاینوکروم. ایکاینوکروم داسې ریسپایریټري پیګمنټ دی. ایکاینوکروم یو داسې ریسپایریټري پیګمنټ دی چې دا به هم جوړیږي د آیرن نه، دا هم جوړیږي د آیرن نه، او دا به پریزنټ دی په پایلم ایکاینوډرمس کې. دا پریزنټ دی په پایلم ایکاینوډرمس کې به دا پریزنټ دی. د دې نه علاوه اوس موږ وایو چې ډیفرنٹ ریسپایریټري ارګنز دي په ډیفرنٹ ارګانیزمز کې. respiratory organ and different organism. For example, कपरस कमुंगो उगुरु. Number first is skin. Skin act as a respiratory organ. د سکین په ذریعہ باندې چې کوم ارګانیزم ریسپایریشن کوي هغه ارګانیزم سسلی، هغه ارګانیزم زم سره دی فراک چې کوم دی دا هم د سکین په ذریعہ باندې ریسپایریشن کوي. ارتوم چې دی دا هم د سکین په ذریعہ باندې ریسپایریشن کوي. کم ارګانیزم چې د سکین په ذریعہ باندې ریسپایریشن کوي دغه قسم ریسپایریشن ته موږ وایو کیوټینیس ریسپایریشن. دغه موږ سوالو دغه موږ وایو کیوټینیس respiration بوتاو. example د cutaneous respiration سری example د پراگ، بل example د ارتوم، بل مونږ وایو چې یو بل respiratory organ دی for example trachea. ट्रेगिया یو ریسپایریټري ارګن دی چې د ټریګیا په ذریعہ باندې کم ارګانیزم ریسپایریشن کوي دغه قسم ریسپایریشن ته موږ وایو ټریکیل ریسپایریشن. دغه موږ وایو ټریکیل ریسپایریشن به وایو. ټریکیل ریسپایریشن چې کوم دی دا به څوک کوي، دا به کوي انسیکټ. انسیکټ چې کوم دی هغه به د ټریکیا په ذریعہ باندې ریسپایریشن کوي. دغه قسم ریسپایریشن ته موږ وایو ټریکیل ریسپایریشن. یو بل ریسپایریټري سټرکچر دی چې هغه ته موږ وایو ګیلز. ګیلز چې کوم دی د ګیلز په ذریعہ باندې کم ارګانیزم ریسپایریشن کوي هغه ریسپایریشن ته موږ وایو برانکیل ریسپایریشن. او دا برانکیل ریسپایریشن چې دی دا به څوک کوي؟ برانکیل ریسپایریشن به کوي فشیز او بعضې ایکویټک ارتروفورډز. The bronchial respiration example le fishes and aquatic arthropod. یو بل respiratory structure دی چې هغه ته موږ وایو lungs. د lungs په ذریعہ باندې چې کوم respiration کیږي هغه respiration ته موږ وایو pulmonary respiration. pulmonary respiration به څوک کوي؟ دا به higher vertebrates کوي. pulmonary respiration بوته وایو چې د لنګز په ذریعہ باندې respiration کیږي. example یې څوک دي؟ example یې دي higher vertebrates. higher vertebrates دي دا به د لنګز په ذریعہ یا pulmonary respiration کوي. یو بل قسم respiration بعضې ارګانیزم چې کوم دي لیټ سپوز فار ایگزامپل سکارپین ته مونږ وګورو یا فار ایگزامپل مونږ سپایډر ته وګورو هغه په یو سپیشل سټرکچر باندې respiration کوي هغې ته مونږ وایو بوک لنګز. نمبر 5 is بوک لنګز. بوک لنګز چې کوم دي بوک لنګز باندې کم ارګانیزم respiration کوي په دې باندې respiration کوي سکارپین and spider.
स्कॉर्पियन और स्पाइडर چې کوم دي هغه به ریسپایریشن کوي د بوک لنګز په ذریعہ باندې نو په نننی لیکچرز کې مونږه بیان کړل پراپرټیز اف ریسپایریټری سرفیس بیا مونږه بیان کړل ریسپایریټری پیګمنٹ چې په ډیفرنٹ ارګانیزم کې ډیفرنٹ ریسپایریټری پیګمنٹ دي او هغه ریسپایریټری پیګمنٹ د سن جوړیږي بل بیا مونږه بیان کړل ریسپایریټری ارګن په ډیفرنٹ ارګانیزم کې ډیفرنٹ ریسپایریټری سټرکچر دي او د هغه ریسپایریټری ارګنز په بیس باندې هغه ریسپایریشن نمونږه نیم ورکړی دی فار ایگزامپل چې په سکین باندې کوم ارګانیزم ریسپایریشن کوي دغه قسم ریسپایریشن د مونږه کیوټینیس ریسپایریشن د ټریکیا په ذریعہ کوي ټریکیل ریسپایریشن د ګلز په ذریعہ کوي برانکیل ریسپایریشن د لنګز په ذریعہ کوي پلمونری ریسپایریشن او د هغه ایگزامپل هم مونږه ډیسکس کړل. تھینک یو.